بچو باندې لږ محنت وکړئ او تاسو بچو ته یو خبره کومه موږ چې لږ داسې بره لاړ شو یا ښه قاري رانه جوړ شي یا ښه عالم رانه جوړ شي یا یو انجینر او ډاکټر رانه جوړ شي یا لوی سړی بیا پلار ته په کم نظر باندې ګورئ مور ته په کم نظر باندې ګورئ ګوره پلار ته ورور ته مشر ته منیا ته په کور کې چې د تا نه مشراني که ته څومره د معراج په پوړۍ باندې رواني و اخري حد ته ورسې بیا هم ګورې ته بچی ته نوسی او ته کشر پلار ته قدر ورکوه عزت ورکوه ستا په تعلیم کې او ستا په کامیابۍ کې چې نن دې دا غټ غټ انعامات واخیسته څلور خبرې شاملې وې یو ستا محنت یو د ستا شفقت او یو د مور او د پلار دعاګانې وې یو د الله رب ذوالجلال کریم بادشاه په تا باندې کرم نو د الله شکر هم ادا کوه د مشرانو شکر هم ادا کوه او د مور او پلار احسان کوه ووصینا الانسان بوالديه حسنا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا او یا ځای قرآن کې الله موږ ته حکم کوي مور او پلار قدر وکړي ولا تقل لهما اوف اوف هم ورته مه وایې ښایسته خبرې ادب او احترام د مور او پلار نافرماني وایي که زه لوی عالم یم زه لوی قاري یم زه لوی مدرس ګورئ دا څومره لوی کمال ته چې موږ رسو د الله فضل د مور او پلار دعا د استادانو مینه او شفقت او ستا خپل محنت ده د چا احسان به هېروې نه ګورئ د دې قدر کوئ د دې قیمت او د دې ادب او احترام چېرته د مور او پلار نافرماني درنه په دې باندې ونه شي بېادبي درنه په دې باندې ونه شي د استاد د پلار او د مور او د ورور چې یاره زه د دې زور قاري م او دی قاریان نه دي زه عالم او دی نه دي که ستا پلار زمیندار دم لاس او خپې ښکلوه لاس او خپې چابي کوه ادب او احترام یې کوه او منځ کې وړه مسله درته وایم ته د بازاره راغلې ځان سره د میوه راوړې ده خوراک څیزونه دې راوړي دي دا جیم ناسته وایي بچی مال یې راکه مور ناسته وایي بچی مال یې راکه د ورکړې مسله کې به مور مقدموي څه دې چې راوړي د خوراک مور ته یې ورکه د مور حق درې چنده د پلار نه زیات ده او که دا جیم درته یو حکم وکړه چاله بچی دا وکړه والدې درته یو حکم وکړه بچی دا وکړه نو په امر کې د پلار حق مقدم ده اول به د پلار حکم منې وزیر اعظم صاحب ده هغې بعد به بیا د مور حکم منې او یو خبره به درته